بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. لو كان أحدا في الدنيا حيا لكان رسول الله فيها مخلدا. زه یو ګل د دنیا باغ ته وم راغلی، ما خندلی قدرې نه و خزان راغی. دوستانو مونږ غواړو چې نن د سکرین چې تاسو ته کوم ځوان ښکاریږي، د دې د ګل په شان ځوان د زندګۍ یو څو خبرې ستاسو مخې ته پیش کړو. دا ځوان د هغه ځوان دی چې د صوبه سرحد په بهترینو باډي بلډرانو کې حسابېدلو. دا ځوان هغه ځوان دی چې د به هر ورځ د خپل جسم د خپلې باډۍ نه 10 سکنډه 15 سکنډه ویډیو کوله، او دا به دنیا ته ښودله. وګورئ څونه ښایسته باډي ده، وګورئ څنګه بهترین جسم دی. لیکن کاش نن دا ځوان د دې دنیا نه لاړو، د همیشه دپاره لاړو. د دې ځوان زندګۍ کې زمونږ ستاسو دپاره څه سبق دی؟ نو دوستانو هغه سبق زمونږ ستاسو دپاره دا دی چې دا ځوان په ظاهره کې انسان دې ته وګوري چې دا به خو د 100 کالو پورې د دا جسم هم دقه رنګې وي، او دا به هم دقه رنګې ښایسته ځوان وي. آیا په داسې ځوان به بوډاتوب راشي؟ آیا په داسې ځوان او په داسې زلمي به مرګ راشي؟ دا به انسان ته لرې خبره ښکارېدله، او د انسان د عقل نه به بهر خبره ښکارېده چې داسې سړي باندې به هم اچانک مرګ راشي او داسې سړی به هم لا مړ شي. لیکن کاش چې نن د دنیا نه هغه داسې اچانک لاړو چې د کوره ووتلی په سکارو او اچانک ګاډي ووهلو، یا په هسپتال کې څه وخت پروت و، او د هغې نه بعد دا ګل په شانې ځوان لاړې آخرت ته. نو موږ او تاسو له هم پکار ده چې هر وخت کې د الله تبارک وتعالی په یاد کې موږ مشغوله او مصروفه یو، او ځان د غلطو کارونو نه، د ګناهونو نه او د نافرمانیانو نه وساتو، او د الله تبارک وتعالی په فرمان برداري کې د لږ شانې ژوند تیر کړو. د مرګ او د ژوند هیڅ پته نه لګېږي، دا په هر سړي را روان دی، که هغه ځوان وي، که هغه بوډا وي، او که هغه غریب وي، او که هغه مالدار وي. نو الله تبارک وتعالی دې زموږ دې دوست ته بهترینې بدلې ورکړي، او الله تعالی دې دته جنت الفردوس نصیب کړي، او الله تعالی دې د ده کور والا ته او د ده اهلیې ته ټولو ته صبر جمیل نصیب کړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.